د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تېر شوی دی مجذوب دا و چې چا به پې دخل نه لره په لاره به روان و خو ډېر بزرګ و ولي الله بهلول نوم یې بهلول قصې به تاسو اورېدلې د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی مجنون دی او دومره هوښیار و چې ولي الله زمانې و د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغولي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي ځمکه باندې کرښې راکاږي نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دی هارون الرشید او زبیده د هغه ښځه وړې رمینه یې ورسره تر لورې هم وه زبیده تا ډېره نیکه بیبي وه دا د دې زمانې د زموږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي په چترو د سړو سره راګاینګي د جزونو نه داسې نه وه نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی و هغې ته به یې نهر زبیده وې ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل او دا ټول مال به په حاجیانو باندې په مسکینانو په فقیرانو په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کاو دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده نو چا په خوب کې ولیده ورته یې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شمه وی رب العالمین ما ته وی چې زبیدې فک د خیراتونه دې کړي دي خو ګورې مال ما در کړی که ما مال نه وي در کړی یو روپۍ دې نه شو خیرات کولی نیر دیستی دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي که دا بادشاهي مې د خاوند لو تعالی نه وي در کړی او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی نو یو کرښه دې نه شوه راښکې تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی ګوره ډېر ګران کار دی که ته ما خو عبادت وکړو ما خو ده وکړو والله راته وایي چې خو ما سترګې نه وې در کړې څه ما خپې نه وې در کړې څه ما مال نه و در کړی بیا به څه کوې نو وي دا ټول چې وي ما چې غرقه شوې ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي زبیدې تباه شوې وي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم وي الله راته وایي یو عمل دې کړی دی پوټینې غوندې خو مې خوښ شوی دی په هغې دې بخم وی غلی مو رپېږم د الله په دربار کې وی ما ته یې وی چې د ماښام وخت و یا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې نوړی دې راوچته کړه چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه سر نه دې لوپټه پرېوتې وه دې کې بانګي بانګ وی مؤذن الله اکبر نو چې هغه مؤذن بانګ ووې نو تا لوپټه په سر نه وه اکثر اوس هم که د ښځو ترې خیالي نو چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کي نو وي تا هغه نوړی راوچته کړې وه خولې ته کوله دی او دې کې مؤذن وي الله اکبر وي تا وی چې او دا سر مې ښکاره دی نو هغه نوړی دې واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواغېسته خپل سر دې پټ کړ نوړی دې کېښوده نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوړی دی د خولې نه واپس یې ښودې د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخم پوټې لکه غوندې زما نوم لوی دی وکړل نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د شپې چې به نبي علیه السلام پاسې د ستورو ته به یې کتل د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کې وی جنت کې کور جوړوم او د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دی دا جوړوم مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم الله ته متوجه یم الله به رضا شي نو زبیده ورته وی خرڅی خو یې نه مجذوب نو دا خو مالدار خلک واسې به هم پې خیرات کو وی ولې نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی په یو اشرپی خرڅوم وی ها والا اشرپی اشرپی ولا هغه زبیدې ورکړه او روان شو چې روان شو لاړل
د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وی چې اوس خوب وینمه نو یو ډېر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زه چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل کې دا به د چی وی چې ورنږدې شوم په هغې د زبیدې نوم لیکلی زما د ښځې نوم مې پې لیکلی چې زبیدې محل دی وی خوشحاله شوم چې زره ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وی چې دا د چا دی وی چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کوله وکړه چې زه وردن نشم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به هر چا خپل محلي وی چې زما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وی چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زه نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وی چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی پسو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغې یې خرڅوم چې دا څومره د بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅوم هارون رشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا وه اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا شی نه لیدی او په ارس والي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون رشید د خوب نه بهلول څه خبر و چې د شپې خوب لیدلی د هغه د خوب نه څه خبر و هغه خو ورته حال نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاه خرڅوي پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا ده د لیدو سودا ده چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی چې زه یې پسو خرڅوم نو په هغې باخلي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او هدې یو مثال درته لن غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي څه یوازې په دې کې هم خاص نه چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست دی او دې دی نیکي نه دام نیک دی باید سړی خپله زمینداري کوي الله یادي دام نیک دی مسلمان دی نیک دی باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګورې باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ له ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک وله راغی خپل لمونځ او دسوه سره کوي دا هم نیکي ده که نه نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت دی یو سړی ناست دی ترکان دی خو نیک سړی دی نیک اره باندې لګیا یې لرګې پرې کوي دا یو عبرت یو قصه ده یو زمری پرې راغی چې زمری پرې راغی وي دې زمري ورسره خبرې شروع کړل ترکان کاکا څه کوې وی دا لرګې ریبم یو لاس د په کبډي نه راځي دا زمری ورته وایي نو که بل سړی وي نو وی به چې اوس داسې په مصیبت تښتېده به ته زمري نه به چا خلاصو او زمري سره څوک کبډي کولی شي ورته وی داسې کار دی زمریا ټینګ به راته نه شي ګورې ورته وی ته را دې خوا چې معلوم یې کړو وی ګوره سم شي ټینګ به راته نه شي وی نه ته را دې خوا چې نو پته به ولګي ترکان کاکا ورته وی ورېږه دا لرګې مې شروع کړې دي په دا نیمه کې نشم پرېښودی دا لرګې پوره سر ته ورسوم عمر یې به نو در پاسم ګورو به زمري ورته دقسې ناست دی او دی لګیا دی اوس هغه اره کوي زمري ورته وي شابه زه ریبه که نه یاره وی دا اره په دې لرګي کې نه چلیږي بعضې وخت کې لرګې سخت شي که نه اره پکې نه چلیږي نو د پاسه یې پې شپې ته ټک والي د لرګي د پاسه هغه شپې ته چې پې ټک وي نو هغه لرګې کولو شي نو اره پکې چلیږي نو دی ورته وایي چې یاره شپې ته خو مې په ټکوالې ده خو دا ده چې بیا هم پوره زور نه اخلي لرګې نه چلیږي ته یو مهرباني نه کوې ته راسره لږ امداد نه کوې چې لرګې ضروري وي چې په کبډي ورشو هغه وایي زه راسره څه امداد وکړم وایي ګوره ته خو هسې پهلوان یې که نه نو ته دا پنجه راوړه په دې لرګي کې ورکړه چې زور ورکړو دې لرګي له نو چې زور وله ورکړو که نه نو دا به زه ضروري به نو کبډي به وکړو هغه وایي ډېره ښه ده حیوان خو بیا قمقه دی که
راویړه هغه خپله پنجه په هغه لرګي کې په هغه چوندې کې وردن نه کړه او زور ورکوي چې دی ریبي هغه ورته زر هغه شپې ته وویسته چې شپې ته رابهر نه وویسته لرګي خو راجوښ شي که نه دا پنجه یې کلکه ونیوه بس ورپاسېده او چوکۍ ته یې ګوتې کړې اوس وی را میدان ته شه چې اوس